ډیرو محترم مسلمانانو، نن یو داسې بهترینه طاقتوره مجربه وظیفه پاورفل د هر رنګه حاجت دپاره د هر رنګه مسلو دپاره ان شاء الله 101 وارې دا وظیفه تاسو شروع کړئ. ستاسو چې څومره غټ حاجات دي او جایز حاجات دي، حلال حاجات دي، هغه به الله جل شانه په کامل او اکمله طریقې سره، بهترینه طریقې سره فای تکمیل ته رسوي، سر ته به رسوي. ان شاء الله لږ ورځو کې به راته الله تعالی خوشحالي درکوي، لږ ورځو کې به راته الله تعالی کامیابي د دنیا و آخرت درکوي. څه حاجات دي وي بس دا 101 وارې وایه او یقین سره او د هغې نه پس دعا غواړه، الله تعالی به د ان شاء الله حاجت پوره کوي. او شرط پکې دا دی محترم مسلمانانو چې یقین سره به کې. یقین څه ته وایي؟ نو محترم مسلمانانو یقین دې ته وایي چې 100% د الله تعالی په ذات او د الله تعالی په احکاماتو یقین، او دا یقین کول چې ان شاء الله دا وظیفه ختمېدل زما حاجت پوره کېدل، دا وظیفه ختمېدل زما حلال رزق ما ته حاصلېدل، کاروبار، اولاد، پریشانی د نکاح، څومره ستاسو جایز او حلال حاجات دي هغه ان شاء الله دا به الله تعالی د وظیفې سره پوره کوي. خو دې وظیفه کې یو کمال دی محترم مسلمانانو، هغه را سره واورئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر معزز او محترم او قابل قدر مسلمانان ورونو خویندو، هغه مسافر چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، زموږ وظایف اوري د افغانستان نه، دغه رنګې امریکې نه، دغه رنګې د فرانس نه، UK نه، دغه رنګې دنیا څومره غټ غټ ملکونه دي، د هغې نه دا وظیفه ډېر خلک زموږ دا وظایف ګوري. د هغې محترم مسلمانانو د هغې خلک دی الله تعالی له خوشحالۍ دغې خلکو له ورکړي، د دواړو جانو کامیابۍ دی الله تعالی ورکړي. الله جل شانه دې ورته د دنیا و آخرت تمام خیرونه او اجرونه ورکړي. محترم مسلمانانو، نن چې زموږ کومه وظیفه ده هغه اللهم یا لطیف یا ودود. یا ودود دا چې دی دا ورسره ما ذکر کړی نه دی، یعنې په دې تمنیل تصویر باندې نه ما نه دی لیکلی، خو دا به ورسره وایي. صحیح شو؟ اللهم یا لطیف یا ودود. دا به 100 وارې وایي، یعنې 129 مرتبه. خو څه وخت کې به دغه وخت ځان سره تاسو یاد وساتئ. محترم مسلمانانو، بهترین اوقات چې دي، لومبی وخت چې دی هغه د تهجد ټیم دی چې انسان تهجد ته پاڅي، چونکې شپې هم وړې دي، اکثر موږ د ناوخته پورې ویښ وو، بیا سهار لمونځ ته هم پاڅېدل ګران وي. نو دا وظیفه چې کله کوئ د وخته به اوده کېږئ، یعنې چې څنګه مونځ وشي د مونځ نفس فورا اوده کېدل، او بیا تهجد په نیت باندې ان شاء الله چې تهجد به کوم او بیا به دا وظیفه کوم. خو یو انسان وایي چې زما د ارجنټ حاجت پوره شي، ارجنټ ډېر خلک وایي چې ارجنټ دی زما پوره شي. نو ارجنټ حاجت پوره کېدو دپاره محترمو تهجد او مونځ دی. دا داسې ارجنټ کار دی محترمو چې براه راست د الله تعالی نه د غوښتلو ذریعه د مونځ ښه، چې کله ته 2 رکعته صلات تهجد مونځ وکړې او بیا په مصلی باندې الله تعالی ته خپلې اوښکې، دا تودې ګرمې اوښکې او رڼې رڼې تویې کړې او الله تعالی ته غرض کړې چې الله زما دا حاجت پوره کړي. الله ټول خلک په خوب باندې اوده دی، زناور هم اوده دي، مالک الله ستا او ستا ذات یخ دی، مالک تعالی فرکالی خوب نه راځي سنتو ولا نوم. الله ته زما په دې حاجت باندې ما خوشحاله کړه، زما دا حاجت پوره کړه. نو که تهجد کم انسان کوي که نه محترمو، اوس څوک پاڅېدی نشي، وایي چې تهجد ته زه پاڅېدی نشم، نو هغه د بیا د ماسخوتن د مونځ نه پس انشاءالله دا وظیفه مو کړي او ماسخوتن مونځ نه پس 2 رکعات وکړي چې تهجد مونځ کوم، نو انشاءالله هغه به هم الله تعالی د دپاره کافي وګرځولی کړي. دا وظیفه به 101 وارې وایي، 129 مرتبه، د مازدیګر د مونځ نه پس، د ماسخوتن د مونځ نه پس او د سهار د مونځ نه پس. انشاءالله دا وظیفه تاسو یو څو ورځې مسلسل وکړئ، انشاءالله د کاروبار دپاره هم ډېره بهترینه ده، د رشتو دپاره هم ده، د هر حاجت دپاره انشاءالله. موږ یې مدرسه کې هم کوو، مدرسه کې موږ د مازدیګر مونځ نه پس کوو. زموږ مدرسه کې 100 طالبان چې دا مقیم دي، هغوی 3 ټایمه روټۍ هغوی ته فري میلاویږي مفت الله تعالی د سیډ نه. د هغوی د یو ورځ د دغې طالبانو د یو ورځ خرچه د 1,00,000 روپو نه برابره ده، د یوې ورځې خرچه. دا خرچې څوک رسي؟ دا په دې وظایفو باندې الله جل شانه د خپل در نه د خپل رحمت باندې دا رزق انسان ته ورکوي. هذا کم چې مسافر دی هغوی د هم دا وظیفه کوي، کم چې پریشان حال دي، نو اسانه هم د موږ اسانتیا غواړو، اسانه هم ده، او انشاءالله
د الله تعالی نومونه دي صفتیه. نو الله تعالی ذات په خپله یو طاقتور ذات دی، د قدرتونو ذات دی، نو د هغه په نوم کې هم محترمو ډېر طاقتونه پراته دي او حاجتونه را پوره کوونکي نومونه دي. دا وظیفه انشاءالله خامخا تاسو وکړئ. ورسره به سره انشاءالله هر قسم ګناه نه هم توبه ایستل پکار دي. 5 وخته مونځ کول پکار دي. دنیا لږه ده او انشاءالله ډېره قیمتي ده. نو چې دا قیمتي اوقات زمونږ د الله تعالی په دین باندې، په وظایفو باندې، په ذکر اذکار باندې، په تلاوت باندې، په تهجد باندې دا صرف شي، نو انشاءالله زمونږ د ژوند به قیمتي شي. او هر کله چې یو څیز قیمتي شي، نو د هغې زر و قدر د زرګر صحیح که نه. چې د الله تعالی په نسبت قیمتي شي، نو مخلوق ته به خامخا ته بیا قیمتي کېږي. ستا حاجات په الله تعالی بیا براه راست پوره کوي. دغه رنګ انشاءالله دا وظیفه تاسو خامخا شروع کړئ. او موږ ته هم دعاګانې کوئ، موږ تاسو ته دعاګانې کوو چې الله تعالی دې ستاسو حاجتونه پوره کړي، زموږ د هم مسلې الله تعالی ختم کړي. دعاګانې کوي. مدرسه کې هم تاسو ته ختمونه کوو، سورت مزمل روزانه ختم کوو، تاسو ته هم دعاګانې کوو، ځان ته هم کوو، مسافرو ته هم کوو، ټولو مسلمانانو ته پکې